أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورہ بقرہ دریم نمبر آیات، پہلا پارا او دویم صورت. پدی صورت کی پدی آیاتی کریمہ کی د متقینو یا د کامیاب خلقو صفتون بیانیږي. که مخکې آیات سره تعلق شي نو مخکې د متقینو بیانو داغي صفتون بیانیږي، او کراتلون کی آیات سره تعلق شي چې اولئک هم المفلحون، کامیاب خلق دی، نو د کامیاب خلقو صفتونه بیانېږي. هر انسان دنیا کې غواړي چې زه کامیاب شم، او د کامیابی دپاره ټول دنیا تګدو کوي، کوشش او خواري کوي. خو د هر انسان د کامیابی خپل یو معیار دی، او خپل یو شوق او ذوق او جذبه ده. هر انسان یو خاص محدود هدف وی چې فلانه هدف ما ته حاصل شي زه به کامیاب یم، او یو د رب کائنات هغه هدف دی او هغه اصل کامیابی ده. یقینا د انسان جوړون کې الله دی، او د کامیابی جوړون کې او ورکون کې هم الله دی. نو الله چې د کامیابی کم معیار مقرر کی هغه به درستی، او هغه به اعلی او اشرفی، او هغه به یقینی وي. نو دی وجه نه عزتمندو د قرآن نه د الله رب العزت د کامیابی هغه معیار بیانیږي. نو هغه کې اول عقیده بیان کړه چې انسان به ال کامیابیږي چې د نظریه درستی، سوچ او فکر درستی، د زړه دنیا د برابرۍ د ټول نه اول د زړه خبره ده، او زړه سره د الله سره خصوصي تعلقي. نو هغه بیان کو بده کې الذين يؤمنون بالغیب، اپنی دل کی دنیا درست کر لو، اس کا قبلہ درست کر لو، د زړه دنیا قبلہ هم درست ساتي. دانه چې ته زړه خو باطن دی، او زړه باندې چا واک او اختیاري نه، دلته په زړه باندې د الله په باره کې خپل واک او اختیار ساتي. او هغه به اختیار سيزونه چې ستا په زړه کې راشي هغه د الله معاف کړي دي. سوچونه، اسی فکرونه، اسی وایي خبرې هغه معاف دي. رفع عن الامه الخطأ والنسيان، خطا غلطی او خطا کې د نکم کارو شي یا یاره باندې هغه خیر دی، معاف دی. خو یؤمنون قصد او اراده او تصدیق او مضبوط اراده بنکه د غلطو کارونو. نو عقیده به درسته کې، کنسپټس، نظریات، عقیده چې ورته وي. نو اوس درته دویم څیز بیانوي، ویقیمون الصلاة، چې کله دې د زړه قبله سیده کړه نو اوس خپل ظاهري قبله هم درسته کا، الله ته مخ کا. نو دارت شو پاغه سیکولر خلکو باندې، هغه مسلمانان، ماډرن مسلمانان، هغه یې مړ الله ته د عبادت څه ضرورت ده. دا خبره په خپل ځای صحیح ده، خو په دې باندې چې مخکې کومه خبره تفریقي هغه غلطه ده. داسې خو انسان ویلی شي پلار ته څه ضرورت دی، نو ٹھیک ده، کله ناکله پلار ته ضرورت نه، مثلا ته بار ملک او پلار دې دلته دی، نو اصل ته ستا هېڅ ضرورت نشي پوره کولی. خو د دې مطلب دا اغستل چې پلار ته هیڅ ضرورت نشته، پلار خدمت به نه کوي، دا خبره غلطه ده.
د پلار به خبره نه مني دا غلطه ده. پلار تعالی هیڅ نشي درکولی خو د پلار خدمت به بیا هم کې. استاد تعالی هیڅ هم نشي درکولی ستا نفع نقصان کې خو بیا هم د استاد ادب کې. دغه شان چې کوم خلک دا وایي چې الله ته د عبادت څه ضرورت دی، بالکل الله ته ضرورت نشته. دا خبره ضرورت ده خو عبادت به بیا هم کې، ځکه الله په موږ باندې عبادت د خپل ضرورت دپاره نه کوي. که الله د خپل ضرورت دپاره عبادت کولی نو بیا خو الله محتاج شو، نعوذ بالله. دا خو په الله کې عیب شو. او الله الصمد، الله بے نیازه بے حاجت ذات دی، چاته حاجت نه لري، نه په عبادت کې نه په مال کې، په هیڅ کې حاجت نه لري، نه اولاد ته نه مشر نه کشر، چاته حاجت نه لري. نو به عبادت موږ ته ولې وایي؟ دا د خپل خوشحالۍ ده او د رضا دپاره. په دې خوشحالېږي. یو وړوکی ماشوم چې د پلار خدمت وکړي، له ګیلاس کې اوبه راوړي، نیم یې توی کړي، نیم په ځان توی کړي، نیم په پلار توی کړي او ګوتې هم پکې والي، هغه ګیلاس هم خیرن کړي. خو چې پلار له هغه ګیلاس راوړي هغه پلار زړی باغ باغ شي، وایي زما زوی ګوره خواري وکړله. حالانکې خیره کار یې د سړیتوب نه کړی، خو هغه پلار یې دې ته ګوري چې ده زما مینه کې دا کار کړی دی. یو ماشوم ته پلار وایي بچه دې کاپۍ ورته ورنږدې باندې لیکل وکړه، د 3 کالو ماشوم دی، هغه غریب لیکل ژرته کولی شي، خو هغه کاغذ باندې بس هسې قلم راکاږي، کش کش ټول کاغذ ګنده کړي. پلار ورته وایي شاباس شاباس، قلم یې ضایع کو، صفحه یې ضایع کړه، خو پلار د دې پروا نه کوي. پلار دې ته ګوري زما بچی زما خبره مني، ګینې د قلم هم ضایع کو. نو دغه رنګه عبادت چې مونږ کوو بظاهره باندې دکان پرېږده، دکان هم دې ضایع کو، کور پرېږده، کور هم دې ضایع کو، خو رب خوشحالېږي، وایي زما دپاره دا کار وکړو. نو دې وجې نه الله رب العزت وایي عقیده به هم درسته ساتي، دا خبره به نه کوي چې زړه صفا ساده او د نورو خبرو ضرورت نشته. نه ویقیمون الصلاة، دل بھی میری طرف جھکے گا، سر بھی میری طرف جھکے گا. چې زړه ښکته کې او سر نه ښکته کې، نه داسې نه ده. وایي چې چېرته زړه ځي هلته خپې ځي، هلته قدم ځي. نو الله رب العزت وایي زړه به هم زما طرف ته رساتې او قدم او سر به هم زما طرف ته ساتې. نو چې کوم انسان سر نه ښکته کوي او مونځ نه کوي او د شریعت احکامات ته ابس وي، نو د ده په ایمان کې فرق دی. ځکه الله رب العزت د ایمان نه پس فوراً اعمال ذکر کړه، ځکه الله ته خو دا خلک معلوم چې دوی به هیلې بانې کوي او دا قیسې خلکو ذهن کې به ورچوي چې مړه عمل ته څه ضرورت دی. خلک وایي چې هلکه اسلام خبره، نو ته خپله سوچ وکړه که نه الله څومره لوی ذات دی، نو الله به ستا په دې مونځ باندې څه وکړي. نو عام خلکو ذهن کې راشي والله دا خبره خو ډېره درسته خبره وکړله. دا د شیطان چلونه وي. شیطان له الله علم ورکړی دی او د شیطان کارندو له علم ورکړی او کافرانو له علم ورکړی، خو هغوی له علم الچلول، د چلول علم یې ورکړی دی، علم الضلالت، د ضلالت خلکو د ګمراه کولو علم یې ورکړی دی. او دا الله ځکه ورکړی چې الله امتحان لري که نه، چې زما پکې څوک دي او د هغه څوک دي. یو زوی چې ستا دشمن سره ودرېږي نو ته د هغه زوی دا سر ولې چې زه دشمن خو دشمن دی، نو ستا څه کار دی چې دا خطر ته ولاړ وي او ټول عمر هغه زوی سره خبرې پرېږدي. نو دې وجې نه الله وایي چې د زړه دنیا به هم بدلې. ویقیمون الصلاة، د بدن زندگی به هم بدلې. که ته وایې چې بدن دې زما څنګه خوښه دی، میرا جسم میری مرضی، دا د دې خلاف دی. نه، ویقیمون الصلاة، جسم کو بھی اللہ کے تابع بناؤ. او بے مخ کے ہوئی ومما رزقناهم، خلقو سر بم سموسے گی. دا سینه چې مونږ کې عقیدم دې درسته ده او ټول خلک د نه تنګ دي، نو اسلام داسې سړی مسلمانی نه مني. وایي نورو خلکو له مو تکلیف نه ورکوي. دومره بهترین دین کوم ځای کې دی؟ په یو آیات کې د ټول کائنات دپاره دومره ښکلي مضمون پیش کو، په یو لکیره کې، په یو سطر کې. دا څوک پیش کولی چې د الله نه سوا؟ په دې باندې چې نور ځینو کې لیکل کېږي پوره یو 10 صفحې 20 صفحې مضمون لیکل کېږي یا کتابونه پې لیکل کېږي. الله یو آیات کې پوره د زندګۍ مقصد بیان کو، عقیده درست،
خپل عمل هم درست، نور سره معاملات درست. بس دقه مسلمانی ده. څومره مختصره خلاصه. ويقيمون الصلاة. اوس د دې مخکینی ټکو سره څه تعلق دی؟ مخکې د ایمان تذکره شو، اوس د مونځ تذکره کیږي. دا ولې؟ او مخکې د ایمان بالغیب وشو. اصل کې ایمان بالغیب چاته ښکاري نه، زړه سره تعلق لري. تا ته به څنګه پته لګي چې د دې سړي ایمان شته که نشته؟ اسلامي مملکت کې یو فیصله کې یو خبره کې ضرورت راپېښ شو چې دا سړی مسلمان دی که نه، ځکه معاملاتو کې فرق وي. لکه څنګه چې د مختلف عدالتونو مختلف قسم رولز او اصول وي، هغه پهله سړی معلوموي ته زمونږ د ملک که د بل ملک که هغه خو ته داسې نشي ویلی چې انسان یم، که انسان ځان لګی، خو د دې ملک که د بل د هر ملک دپاره زموږ خپل اصول دي. دقه رنګې اسلام کې هم دا خبره ده، د هر چا دپاره خپل اصول دي. نو ایمان زړه سره تعلق لري، ایمان نه ښکاري، او کله د ایمان د ظاهرولو ضرورت پیښیږي. نو دې وجې نه ایمان به څنګه پیژنو؟ نو یو خو د اقرار باللسان چې په خوله باندې ته کلمه ووایې، او یو دی چې ته ویقیمون الصلاة عمل سره ثابت کړه چې ته مسلمان یې. نو کلمه اقرار بندگی دا او مونځ اظهار بندگی دا. یو اقرار بندگی دا او بل اظهار بندگی دا. څنګه چې اقرار بندگی ضروری دی، اظهار بندگی ضروری دی. دا ګور خلاصو کې راته دا خبره بیانوم. که یو انسان وي زمون نه کوم، د دې مثال داسې دی لکه یو انسان دی یو ملک اوسېږي او قانون دی نه منم. داسې انسان په کوم ملک کې څوک پرېږدي؟ وړوکي نه وړوکي ملک، غټ نه غټ ملک. هغه د هغه ملک کې ووایي چې بھائی ملک کې خو به اوسېږم او زړه نه ستاسو ډېر قدر کوم، تاسو ډېر ښه خلک یې، خو نور منم نه. نو داسې انسان انټرنیشنل سرکشه ګڼلی کېږي، یو باغي ګڼلی کېږي، او داسې انسان له یو ملک هم حفاظت نه ورکوي. نو الله رب العزت دقه خبره کوي چې د زړه نه به ما منې او رولز به چې کوم دی هغه هم فالو کوي. عملي خبرې او عملي اقدامات دي هغه هم په ځان کې راولي. دا خو داسې شوه ملک کې دې اوسېږم او منم دې نه. ولې؟ زما ملک کې اوسېږي، ما پیدا کړی، هر څه زما دي او ستا منم نه. ویقیمون الصلاة، اقرار بھی کرو گے اظہار بھی کرو گے. اقرار بم کې او اظهار بم کې. یا د دې بل مثال داسې دی، ګوره د قرآن په مزاج او د شریعت په مزاج ځان پوهول پکاري. به دین خوند کوي، به انسان له عمل هم خوند ورکوي چې انسان د الله او د الله د دین په مزاج پوهېږي، د شریعت په مزاج پوهېږي. بیا دا عمل کې دومره خوند وي چې انسان بوډا شي بیا هم مونځ کوي، او چې انسان مري بیا هم دا کلمه په خوله راځي. دا ولې؟ دا یو شوق وي، دنه یو جذبات، یو دین سره د ولوله وي، او دا پوهېږي د دې په قدر باندې. او چې نه بیا د مرګ په وخت کې هم ګډې وډې وایي او اړتو پړتو وایي او ګډ وډې خبرې کوي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. د دې مثال داسې دی، یو انسان چې کلمه وایي او عمل نه کوي، وایي ظاهر د څه اعتبار دی؟ او منځ ګوره، کله نه کله د رحمان بابا شعر ګوري، وایي په ظاهر لباس مه تېروځه ای رحمانه، منځې ګوره چې چغزي دی که مټاک. وایي ګوره رحمان بابا مې ظاهري لباس ته مه ګوره. هغه خو دې ته وایي چې مثلا چې یو انسان صرف په ظاهر سم وي او منځ کې مسلمان نه وي، په ده دوکه نه شي. هغه هم دقه خبره کوي چې ظاهر هم پکار دی، خو د ظاهر سره سره اصل باطن دی. الله هم پهله باطن ذکر کوي، هغه د ظاهر نفي نه کوي. د دې مثال داسې دی عزتمندو، لکه یو سړی د یو ملک فوجي دی او د هغه ملک سره انتهایی مینه ده، او په هغه ملک باندې خپل جان مال خپل وینې ورکوي. د هر فوجي هم دغه مقصد وي چې خپل سر به ورکوم. د هر مجاهد دغه جذبه وي. خو یو ځل داسې کار وکړي دا فوجي، مثلا د پاکستان فوجي دی او د هندوستان کپړې واچولې د فوجیانو. اوه دا عظیم جرم دی په فوج. یا مثلا د هندوستان فوجي دی او هغه د پاکستان فوجي وردی واچوله، نو فوراً هغه سسپینډ کیږي او هغه باندې سزا خېږي.
چې هغه عدالت کې حاضر شي، هغه عدالت ته وي جناب جج صاحب زما زړه کې د ملک ډېره زیاته مینه ده او ما نه خیر دی غلطي وشوه یا غلطي رانده شوې، څه ضرورت یې کپړې دي، خو دا زمونږ کپړه هم په چینه کې جوړه شوې ده او د پاکستان کپړه هم په چینه کې یو مشین باندې جوړه شوې ده، خو د هغې رنګ لږ داسې دی او د دې رنګ داسې دی، نو څه چلو شو؟ زه کور کې مختلف رنګونه اچوم، نن مې د پاکستان رنګ خوښ شو نن مې پکې دا واچو، یا پاکستانی فوجي وایي څه چلو شو هندوستان کې زمونږ مسلمانان رونه دي او هغه فوج کې مسلمانان شته، که ما د هغې کپړې واچول نو څه چلو شو؟ زما په ایمان ولې شک کوئ؟ ملک ته د خبره نه مني. هغوی زما زړه کې ترمامیټر څه شی راوالي چک کوي، که زما زړه کې بله مینه وه نو ما پانسي کوي، هغوی نه په دې به هم د پانسي کوو. دا ملک دشمني ده چې تا دپاره رول جوړ شو ظاهري دپاره، نو باطن به هم مینه ساتي ملک سره، ظاهر به هم ساتي. دقه مثال د مونځ او د ایمان دی، زړه کې به هم ایمان ساتي، فوجي کپړې به هم د خپل ملک استعمالی او جماعت ته به مونځ لځي، چرچ ته به نه ځي او چې د مونځ ټایم شو مونځ به نه قضا کوي. دقه مثال دی. امید لرم چې ستاسو ذهن کې به د مونځ مثالونه او دا شکوک او شبهات به رفع شوي. الذین یؤمنون بالغیب، نو الله د ایمان بالغیب نه پس د مونځ تذکره کوي، ځکه ایمان زړه کې پټ دی، چاته پته نه لګي. مسلمان به څنګه پیژني؟ وی ویقیمون الصلاة، د حی علی الفلاح په آواز به جومات ته راځي او د حی علی الفلاح په آواز به جان ماس خوړی، رب ته به خپل جبین ښکته کوي. دا سر چې په لکونو روپو چاته نه ښکته کېږي، د حی علی الفلاح په آواز به رب کائنات ته ښکته کېږي. دغه مسلمان دی الله وایي. او د دې نه دا معلومه شوه چې د ایمان نه پس د ټولو نه عظیم عبادت مونځ دی، ځکه د ایمان نه پس یې د مونځ تذکره وکړه. او د دې نه د مونځ اهتمام هم معلومیږي چې د مونځ څومره اهتمام کول پکار دي. او دغه رنګې دلته بیا دا بیان شو ویقیمون الصلاة، یو ادای صلات وي یو اقامت صلات دي، کې لږ فرق دی. یو مونځ ادا کول دي، یو مونځ قایمول دي. اوس د مونځ قایمول څه ته وایي؟ مونځ ودروه، د مونځ ودرولو مطلب څه دی؟ دلته اقامت صلات ویلی شوی دی. نو دلته الله رب العزت اقامت صلات ویلی دی. نو اقامت صلات مختلف معنی دی، دا ترسته بیانوم. اوس مې درته ربطونه بیان که تعلق چې د ایمان بالغیب نه پسې دا ولې تذکره وکړه، نو درته یو علامت دا شو چې د ایماندار سړي علامت دا دی چې دا به مونځ کوي، او د بېایمانه سړي علامت دا دی چې مونځ به نه کوي. د دې عکس نه دا خبره معلومیږي. او دویمه ته دغه خبره بیان شوه چې ایمان سره او نظریې سره سره عمل به ابس نه ګڼي مسلمان سړی، چې کوم عمل ته ابس وایي د په اسلام کې شک دی. یا او که مونځ نه کوي نو درې قسمه نه به خالي نه وي، یا خو به کافري ځکه به مونځ نه کوي، او یا به منافقي ځکه مونځ نه کوي، او دریم دا د ایمان به حد درجې کمزوری. ایمان خو شته، یو سړي زړه کې واقعي عقیده د الله مني، یو مونځ هم نه دی کړی، نو موږ دا نشو ویلی چې دا کافر دی، خو د کافر په شان دی ظاهرا. لکه یو حدیث کې راځي چې کوم انسان مونځ قضا کو وی دا کافر شو قصدن، نو هلته مطلب دا دی، یا مطلب دا دی کفر ته نږدې شو، خدای دې ورته خیر پیښ کړي، او په غلطه لار روان شو. دا کومه لار باندې چې دا روان دی دا د کافرانو لار ده. او یا مطلب دی کفر ته قریب شو، یا مطلب یې دا دی چې کوم انسان قصدن مونځ قضا کو دا ظاهرا د کافر په شان شو، هغه مونځ نه کوي او دا مونځ نه کوي، نو دا ماسې بوتل دی د هغه په شان. نو مطلب یې دا دی کمزور مسلمان دی. دغه د حدیثو مطلب دی. نو د ایمان نه پسې مونځ ذکر کو، حقوق الله، بیا ورپسې حقوق العباد ذکر کوي. د دې مثال د ونې دی. ونه کې درې قسمه څیزونه، یو وي جرړه، بل وي د ونې څانګې، او بل وي د ونې میوه. نو عقیده چې کوم دی د ونې د جرړې په شان ده، د بنیاد د مکان په شان دی. او دا شان عزتمندو دا مونځ دی چې کوم دی دا د کور د دیوالونو په شان دی،
او دغه د ونې د سانګو په شان دی بغیر سانګو اونم خوند نه کوي جس یو نیغ تنه ولاړ وي او سانګې پکې نه وي ونه خو خوند نه کوي کوم مسلمان مونږ نه کوي د هغې مثال دغه د دنګې ونې په شان دی او بیا ومما رزقناهم ينفقون چې نورو سره هم ښیي نو بیا د ونې د میوو په شان دی یا د کور د ډیکوریشن په شان دی کور دې جوړ کړی دیوالونه هم شته خو نه پکې پکې شته نه پکې بلب شته نه پکې قالین شته نه پکې باتروم شته نه پکې د راحت سامان شته نو په داسې قدرې کې قبرونه مې هغه هم جوړ شوي کور خو د سهولت دپاره چې ښایسته ښایسته څیزونه یې پکې نو دا چې بل دپاره کوم مسلمان ښیي د دې مثال د هغه کور دی چې ډیکوریټډ کور وي ښایسته ښکلی کور وي او هر قسمه سهولت نه باندې ښایسته وي دلته الله رب العزت بدني اعمال ذکر کوي ويقيمون الصلاه د دین ټول هغه اعمال مراد دي ځکه دین کې ډېر اعمال دي او دا صورت چې کوم دی دا آیاتونه خلاصه د دین ده نو په دې کې در حقیقت ټول هغه اعمال مراد دي چې کوم بدن سره تعلق لري صرف مونږ نه ټول خو مونږ پکې سره فهرست دی نو د دې وجې نه دی سره فهرست ذکر کو او ورپسې د بدني اعمال نه ټول ومما رزقناهم کې راځي نو دې کې ټول دین نو اوله کې ټول عقیدې بیان شوي دویم کې بدني ټول عملونه یو قسم بیان شو او دې بل کې چې کوم دی ټول مالی عبادتونه بیان شو ويقيمون الصلاة منز صلاة دلته معنی منز ده نور صلاة په قرآن پاک کې په مختلف معنو باندې راځي او صلاة لفظ په قرآن کې 89 بار 89 بار ذکر شوی دی 1 کم 90 یو کم 90 او دا شان د دې د ماده د صلات لفظ ماده دا په قران کې 95 بار 95 پیره تیر شوی ده او د صلات لفظ په قران پاک کې به مختلف ځایونو کې راځي نو دې مختلفې معنی لغت اعتبار سره لغوي اعتبار سره کله صلات په معنا د دعا سره راځي لکه قران کې راځي وصلی علیهم او دعا وکړي خلقو ته نصلي لفظ را لخوا په معنا د دعا سره او کله په معنا د مغفرت راځي یا پیغمبر د پاره دعا کول د دې لپاره صلات لفظ راځي لکه قران پاک کې راځي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما درود شریف شکل راځي وې تاسو په نبی علیہ السلام د پاره دعا وکړئ عربی کې ورته دعا وای او په فارسی او پښتو کې ورته درود شریف وای درود وای نو کله صلات په معنا د درود شریف هم راځي درود شریف یا په دعا او دا شان کله جنازې ته صلات ویل کیږي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الله نبی علیہ السلام ته کوم سړی چې مشرک مرشي او منافق مرشي وای د منځونه مکوا دلته د صلات نه مراد نماز جنازه ده نو کله د دې معنا راځي کله ما صلات په معنا د تسبیحات سره راځي لکه الله كل قد علم صلاته وتسبيحه قران پاک کې دا استعمال شوی او کله صلات په معنا د خاص مونږ سره راځي دا خاص ارکان سجده کول رکوع کول الله ته ودرېدل دې ته صلات وایي دلته په صلات په معنا د دې خاص مونږ د خاص طریقې کار ويقيمون الصلاة مؤمنان اغدي چې هغه منځونه کوي د الله د پاره هغه منځونه او درې د منځونو پابندي کوي نو بهتره معنا د دې دا ويقيمون الصلاة د منځونو پابندي کوي موږ کول ځان له پابندي بکې د هر شیز په خیال ساتي فرایض مستحبات مکروهات اوقات زی او د هر یو شیز د کپړو خیال قبله ته مخ کول د دې ټولو شیزونو په خیال ساتي هغه د لپاره اذان کول هغه د لپاره خاموشي اختیارول او هغه د لپاره خزه صفا سترزه اختیارول دا ټول اقامت صلات کې راځي کپړې صحیح استعمالول شور شغب نه کول د دې وکي چې کوم انسان مونږ نه کې عزتمند دا د منافق علامت ده یا مونږ کې سستی قران کې راځي واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى منافق سړي علامت داده چې مونږ درازي ډیر سستۍ سره راځي ټانګه کې اخبار کوي یا چې کله راشي نو خوندې نه شوق سره ذوق سره مونږ نه کوي نو مونږ خو قبليږي خدا د منافق علامت ده تاسو یقینو کې د صحابه د اولیاء او د مونږ واقعات ووري بنده حیران شي او به سړي ته پتو لري چې الله رب العزت قران کې بار د مونږ ولې تذکرہ کړي او مونږ ولې دومره لوی عبادت ده
او عربو کې دا یو عجیبه صفت دی هغوی مونځ ډېر کوي چرسي پوډري سړی وي او بس مونځ ته بودرېږي او په هر ځای کې مونځ کوي مونځ نه پرېږدي زمونږ خلک بانې کوي جي پرتوګ مې ګنده دی ورکه خیرن ته ګنده پرتوګ ګرځي شرمېږي نه څومره د شرم خبره او چې بس اوس همداسې ټول کارونه په دغه سوري پرتوګ کې کوي بس مونځ هم پکې کوه که نه دا بانې دي عزتمندو کپړې مې وایي نجسې دي او که ته تاسې بل ځای کې وایي خیرنه اوس هم غوسه کېږي وایي هلکه چاته دې خیرن وویل او خیر شه او ډېر نیغ نیغ راځي هلکه تا بل وخت نه ویلې چې زه خیرن ګرځم مونځ ټیم چې نه مکې کېدی په خپله دې ځان ته نجس ویلو مونږ ورته خیرن وویله خیرن خو بیا هم مونځ کېږي د نجس خو مونځ هم نه کېږي تا ویله نجس یم جنازې په دې خبره خلکو نه پاتې کېږي د جمعې مونځ پاتې شي ټیک ټاکي دعوت له رواني واده کې شریک شي چې ته ورته مونځ یاره شک مې دی په کپړو کې نو داسې نه دي وړو وړو بهانو سره ایمان نه پس لوی عبادت مونځ دی تاسو ګورئ عزتمندو زموږ فقهاو د دې عجیبه صورتونه بیان کړي و یو انسان دی هغه پانسي کېږي تختیدار باندې ولاړ دی د دې نه خطرناک ټیم نشته چې په دغه وخت کې انسان باندې ټول نه لوی تکلیف د مرګ تکلیف وي او تختیدار باندې چې به پانسي کېږي هغه خو هر سیکنډ کې مري او دا خطرناک مرګي زموږ شریعت وایي چې په تختیدار باندې ولاړ یو د مونځ ټیم یې بیا به مونځ کوې سوچ کوه اوس هلته سوال راځي چې مونځ به څنګه کوې هلته خو یې ته تړلی د لاسونو نه نو هغوی د لاس نه یې تړلی چې څه طریقې سره مونځ کولی شي هغه شانې کوه جي اودس له مې نه پرېږدي بلکل دې نه بیا اودس یې کوه سر به الله ته ښکته کوې الله به دې خوشحالي او ستا نه پیسه ځي سر به دې هسې هم کټ کېږي نو چې په دې حالت کې کټ شي چې الله ته ښکته شوی یو ستا سر کټ شي څومره بهترین مثال دی زی خو مازم دی خو چې رب کریم ته دې سر ښکته وي د قیامت پر ورځ داسې راپاڅېږي ګناهګار یم خو الله وایي چې کم ټایم کې د ده سر ښکته کېدو د ده سر کټ کېدو نو د سر کټ کېدو نه مخکې ما ته ښکته کېدو په دې یو عمل مې بنده بخلی دی څومره لوی سر خو داسې ځي پرېږدي خو دې نه خو ښه نه دی چې په عشق کې لاړ شي د چا په محبت کې لاړ شي او د چا سره تعلق کې لاړ شي دنیا نه خاص ځي نو تختیدار باندې به مونځ کې که کپړې دې ګنده دي مثلا په میتیازو باندې یا په وینه باندې هم به مونځ کې ګنده کپړو کې دې مونځ کېږي زموږ فقهاو داسې مونځونه لیکلي دي چې مثلا فاقد الطهورین چې د سره اوبه هم نه او خاور هم نه وی خبره ختمه ما اودس کوه او مه تیمم کوه او مونځ کوه داسې احکامات هم شته نو دا څومره اسانه خبره نو مونځ د باني نه دي لټول پکار دویم مثال درته در کوم فقهاو لیکلی بېادبي دي معافي چې کومې ښځې ماشوم کېږي په هغه وخت کې مو دا مونځ کوي چې تکلیف ورته نه وي او د هغې عجیبه عجیبه مثالونه بیان کړي ماشومان ناست دي اوس هغه نه شو بیانوي ښه اشاره مې درته وکړله نو دغه حال کې به هغه مونځ کوي چې تکلیف سره نه مخامخ زموږ خلک هغه وخت کې مزې چرچې کوي او وی خوځېږي را خوځېږي ما د صحابو عجیبه منځونه و عزتمندو د تابعینو ربیع ابن حیثم یو مشهور محدث تیر شوی دی د ځان له یو اس اغستی په 30,000 درهم باندې سوچ کوي چې په دې وخت کې په پوره جاز کېږي نو لینډلاډ سړی و تکړه مالدار نو ځان له یو اس اغستی و اس ډېر قیمتي اسونه او دا شان یو ځل مونځ ته ودرېدلو چې کوم د ده خدمتګزارو خادمو هغه چارې پسې لاړی ګیا پسې چې ګیا پسې لاړی دا په مونځ ودرېدو دې ټایم کې غل رالی ده ته خو معلوم هم شو په مونځ کې چې اس پټوي د 30,000 درهمو اس فقهاو لیکلي دي چې انسان نه د 10 روپو سیس ضایع کېږي 10 روپو چې کم از کم د 10 وي د 10 نه کم نه وي نو د هغې دپاره ته مونځ ماتولی شي خو دا زمونږ غوندې ستاسو زمونږ استاد غوندې کباړیانو دپاره ځکه سبا به وایي چې مونځ مې کوو پی ضایع شو چای ضایع شو قهوه ضایع شو او هر څه مې وایي زه خیر دی چای مه ضایع کوه پی مه ضایع کوه مونځ پرېږده خو دا مال دې سنبال کا نو زمونږ دا خو د لوی خلکو مونځ د 30,000 درهمو اس
غل کولاولو او د ورته مونځ مات نه کو. چې غلام یې رالی ویل جي هسته شو وایي اوس خو غل بوتلو. نو وایي جي تا څه کول؟ وایي زه رب سره ولاړو ما هم کلام وم مونځ مې کو. وایي ما باندې هغه غل ډېر بد ولګېد. وایي مونځ دې ولې مات نه کو؟ لکه اجازت خو شته که نه دی کې دومره زیات. ما ورته څه ویلې د 10 روپۍ وي نو ورته ماتولی شي مونځ. وایي مونځ دې ولې مات نه کو؟ وایي ګوره ما ته مونځ کې چې کوم دی دا غل ډېر بدترین ښکاره شو. نو وایي ما ویل چې دا غل دی نو ته چېرته په مونځ کې غلا ونه کړي نیمه کې پرېږده دی ته ځان نه غل جوړ نه کړي. که تا مونځ پرېغوسته نو ما ته ځان هم غل ښکاره کېدو که دا مونځ مې پرېغوستی څنګه چې زما هغه غل بدې شي. وایي ما ویل داسې نه چې د الله زه بدې شم چې مونځ کې غلا کوي نیمه کې مونځ پرېغوستو. داسې عجیبه خلک خو دا لوی الله والا خلک دي. موږ دپاره دا احکامات نشته ته به مونځ ماتې او چې مال لړم را روان یو ته یې پرېږده چې راځي مړه زه یې ګورم چې څنګه راځي چیچلی به او ټامبه کړی به او پړزولی به دا پرېږده مونځ پرېږده کار دغه کا. شریعت احسان دین دی. ها چې د خلکو داسې یقین وي چې ما دا مال نشي چیچلی هغه بیل خلک دي د هغوی به صرف موږ خبرې اورو او هغې سره به خپل ایمان کې زیادت راولو او خوشحالیږو به. نو عزتمندو داسې خلک دي. ابو طلحه یو صحابي دی غټ باغ یو ځل پکې یو چنچڼه یا داسې یو باز پکې رالی مونځ کې هغې ته متوجه شو ډېر ښایسته پرنده وه. بیا وروسته سوچ وکړو چې رکعتونه دنه ګډوډ شو. نبي علیه السلام ته وایي چې ټول باغ د الله په لاره کې صدقه کړو. دا هم باغونه زما مونځ خرابوي. په باغ کې معلومه خبره شي نفل مونځ به یې کوو ځکه چې فرض خو هلته جومات به هغوی کوو د نفل مونځ دپاره ټول باغ قربان کړو. موږ ته بعض کسان وایي جي ما له مونځ کې وسوسې راځي او وسوسې خو د سړي ډېر ختمېږي نه. زه ورته یم د دې داسې چاپ شوی چل دی او قوي چل دی چې بالکل ټیک کېږي. وایي چې وښایه که نه موږ وایو دا ځان باندې لازم که چې کله مې راله مونځ کې وسوسه راله نو د مونځ نه پس به یو سور لوټ صدقه کوم یا یو شین لوټ صدقه کوم. ته ګوره چې ستا مونځ ټیک کېږي که نه. موږ هر څه باندې خرچه کوو په سایکل خرچه کوو د نسوارو په ډبې کې مو خلک غمي لګوي او شیشه پکې لګوي سات پس ګوري چې هلکه نسوار مې صحیح چوري که نه. بعضې سړي مې دنداسه لګوي هغه نسوارو ډبې کې ګوري دنداسه مې لګولی. سړو دومره دنداسه نه دي لګول پکار چې شونډې سرې شي هلکه سناوې خو ځان نه ونې جوړی. ها که داسې دنداسه وي چې رنګ یې نه وي غاښونه پرې پاکولی شي. نو د نسوارو په ډبي باندې خرچه کې بعضې یینو کې لیندې وي لینده پوهېږې ماشومان چې پرې مرغۍ ولي او دا څیزونه پرې ولي په هغه لیندو باندې هغوی ښایسته ښایسته غمي لګولي او عجیبه عجیبه زونډې ورته لګولي. په پرتوغاښ باندې خلک خرچې کوي. پرتوغاښ ته زونډې جوړوي یو بل ته هغې تراش کړه که نه دا وګوره که نه پرتوغاښ لمن اوچتې خلکو ته پرتوغاښ ونښئ. لکه ګوره دا د ګپ شپ خبرې دي عزتمندو خو دا ایمان موږ خپل ایمان ته وګورو. په وړو کې پینونه هلکانو پیدا کړي په هغې کې غمي لګولي په پینونو کې کیمرې لګولي دي دومره ترقي ده. ډیکوریشن والا بلپونه کورونو کې لګېدلي رنګ برنګي 10 قسمه 20 قسمه رڼاګانې کوي. په موټرو کې عجیبه عجیبه لایټس لګېدلي وي. مونځ دپاره خوشي نشته جي مونځ کې سوچونه راځي بلکل درځي علاج یې شته لږې پیسې پې خرچ کا جي مونځ باندې به څنګه پیسې خرچ کوم موږ بلکل پې خرچ کېږي. ته ځان باندې لازم کا چې کله مې مونځ کې غلط سوچونه کړو بس 100 روپۍ به ورکوم. ته یقین وکړه تا شیطان دل رام شي که نه بلکل سړی خو دې کو زره سوچ نه کوي او چې کله پیسې پې نه خرچ کېږي کله سر ګرئ کله شا ګرئ کله پرتوغاښ لوبې کوي کله ګیره کې ګوتې وایي کله سر کې ګوتې وایي که سر کې سپږې ګوري مونځ کې دا حالات دي. وجه دا دی چې مونځ داسې کار نه ښکاري. ته یو ځل ځان باندې راځي چې مونځ کې به ټوخی نه کومه کوم یې کو. اوس دا شکر دی کرونا د وجې نه د جوماتونو نه ټوخي ختم شو کینې له ټوخو نه به مړ شو. موږ به په مونځ کې غلط او کله د یو طرف نه ټوخی موږ به که چېرته موږ ته وایي چې لکه قرات دی غلط کو زر سوچ کوو چې خدای پاکه څه چل دی به د کرونا د وجې نه دا یو غټ کار و چې اوس ټوخي بند شو یا که ټوخي کېږي 100 کسانو ته یې وروره خدای ته وګوره د جومات ته مه راځه. بعض وخت دا بیماري که نه ګوره د انسان د مختلفې فایدې وي پکې. یو فایده پکې دا وشوه ټوخن خلک د جوماتونو نه ډېر بند شو یا ټوخي ښه شو څومره اسان علاج دی. نو بهرحال عزتمندو
مونږ داسې جوړول پکار دي، جرمانه کله کله ځان باندې لګول پکار دي چې مونږ ښځه بالفرض سوچ باندې خو ګرانه ده، په دې باندې خو ځان باندې جرمانه ولګوه کنه چې مونږ رانه قضا شي دومره روپۍ به ورکوم، په دې خو جرمانه ولګوه کنه. نو بس مونځونه نه کوي. مولیانو باره کې مشهور دی، مولیان غریبانان د مونځ قضا کولو په ارمان مړه شي. که یو مقتدیم راځي امام خامخا راځي، وی مولیان اوس مولیان ډېر شو، پخوا مولیان کم وو، نو بس وروره جومات ته به یې خامخا ځان رسو، خلکو به اهتمام کو د مونځ. اوس خو امام دی او خطیب دی او نائب دی او د نائب دی، اوس پکې کار آسان شو. یعنی پخواني مولیانو باره کې مشهور وي مولیان به د مونځ په قضا کولو په ارمان مړه شو، چېرته داسې ورځ به م راشي چې موږ مونځ نه کړی. نو دغه رنګه عزتمند د مونځ سره شوق لرل پکار دي چې تا ته داسې یاد هم نه چې ما لمونځ قضا شوی دی. دې ته وایي ویقیمون الصلاة، د مونځ به خیال ساتي، د مونځ به اهتمام کوي، مونځ سره به دلي لګاو ساتي، دغه مسلمان دی. سعید ابن المسیب یو تابعی تیر شوی، هغه وایي چې 20 کالو پورې زما یاد شي چې 20 کالو کې یو ورځ هم داسې نه ده راغلی چې مؤذن اذان کړي یو جمعات کې موجود نه یم. مونځ وروسته خبره د مونځ نه نیمه ګنټه 20 منټه مخکې زه جمعات مؤذن اذان نم زه مخکې موجود یم. خدا فضایل ستاسو دپاره نه دي ځکه تاسو مخکې مه راځئ، دلته چې راشئ بیا کړتې کوئ. نو دا هغه خلکو دپاره چې څوک ذکر کوي، عبادت کوي یا خاموش سره خبرې کوي. دلته بعض کسان هغه چې خبرې کوي دننه مطالعه کوي او بر طلبا ناسي سبق وایي، خو وروره بیا دغه نه کېږي چې کوم انسان عبادت دپاره راځي نو مونځ نه مخکې، او بیا وایي 50 کاله داسې شوي دي زما چې تکبیر اوله مانه نه دی فوت شوی، 20 کاله خو اذان نه مخکې راغلی خو کله اذان نه وروسته هم بیا راغلی دی، خو 50 کاله داسې شوي دي چې امام الله اکبر کړي او زه موجود نیم، داسې نه دي شوي. دې ته وایي اقامت صلاة. او وایي 50 کاله داسې شوي دي چې په اول صف کې ما خامخا مونځ کړی دی، اول صف نه نیم تللی، یخي طرف ته ګس طرف ته خو مونځ میزان رسولی دی. دا امام غزالی رحمت الله علیه د باره کې لیکلي دي. او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو ځل فرض مونځ وکړو او بیا مقام ابراهیم نه شاته ودرېدو او د وترو په یو رکعت کې پوره قرآن وویلو، مونځ سره داسې شوق. او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به چې کله اذان وشو د به رنګ بدل شو، د مونځ دومره اهتمام و. دې ته وایي اقامت صلاة. وایي چهره به متغیر شوه، رنګ به بدل شو. چا به یې تپوس کړو څه چل د باندې وشو؟ هغه وایي د امانت وخت راغلی، د امانت د ادایګي وخت راغلی. دا هغه امانت دی دا مونځ او دا دین چې دا الله په ځمکو اسمانونو باندې پیش کړو، هغوی قبول نه کړو. دومره دروند دی او دومره وزني او قیمتي دی چې زه به یې پوره کړی شم که نه. او الله په ما بروسه وکړله چې دا انسان یې کولی شي، الله مال راکړو دا قیمتي دین. وایي د هغه امانت د ادایګي وخت دی چې وبه یې کړی شم که نه، صحیح به ادا کړی شم که نه. نو دې ته وایي ویقیمون الصلاة. مؤمن سړی هغه دی چې دا به مونځ ودروي او د مونځ به ډېر خیال ساتي. زمون خلک څه کوي؟ مسجد تو بنا دی پل بر میں ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے عمر بر میں نمازی بن نہ سکا. جماعت د پاره اعلان شو، بس په یو ورځ کې چاندر یاره زبردست د پلاني دې جماعت په یو ورځ کې جوړ شو. داسې جماعتونه شته چې په یو شپه کې جوړ شوي دي، مکمل جماعت 24 غنټو کې جوړ شوی، دومره خلک یې پې لګولي، خو مونځ له پکې څوک نه راځي، بس ډیکوریشن پیس دی. ډېر ښایسته جومات دی. ښایسته جومات مقصود نه دی، ښایسته مونځونه مقصود دي. یعنې هغه د مدینې په هغه جومات کې وي چې د هغې د پاسه چپر هم پوخ نه و او د هغې د پاسه چې کوم دی د کجوري پاڼې لګېدلې وي، خو په هغې کې چې کوم منځګزاري جوړ شو د هغې د خپې اوازونه په عرش باندې خلکو اورېدل، پیغمبر به اورېدل. دې ته ویله کېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي. یو ځل بیا ترجمه وورئ. الذین یؤمنون بالغیب، متقیان یا کامیاب خلق هغه دي
چې هغوی ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې د غیبو په څیزونو باندې لکه جنت دوزخ عذاب قبر یا بالغیب په نالیدو سره یا بالغیب د زړه نه ایمان راوړي ویقیمون الصلاة او اهتمام او پابندي د منځونو کوي الله دې موږ ته اهتمام نصیب کړي